أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مخکې آیاتونو کې قیامت تذکره وا، تخویف و اغیتا، مجرمان دی، کافران دی، مشرکان دی. دلیل عقلی پکې و اولنې پیدایش او د رستنی دوباره بیا ژوند. بیا مومنانو ته چې ایمان راوړل، عمل صالح کړل، هغوی له بشارت. کافرانو لا بیا تخویف، بیا دعوت توحید. د پنځو منځونو د دې آیاتونو نه استدلال، بیا دلائل. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. عقلی دلیلو دغه تو ګورا، د حالات تو ګورا او د قیامت دا ورځ به نسا. نور دلائل ذکر کوي، من آیاته ومن آیاته ومن آیاته ګڼ راځي. بیا وروستو مثالونه پیش کړي. ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. او دا الله د نخنا دا خبر دا خلقکم چې تاسو پیدا کړی من تراب د خاورینا، ثم اذا انتم بشر بیا تاسو په دغه وخت کې انسانان شوي، بشر شوي، تنتشرون چې خورېږئ په دې طریقې باندې. تاسو ګرځئ راګرځئ په ځمکه کې، تاسو خورېږئ په دې ځمکه کې. اول پیدا کو آدم علیہ السلام، نو آدم علیہ السلام نے نسل شروع کو، نو ټول دنیا یې ډک کړه. څومره دنیا ده، څومره انسانان دي، پیدا دي د سنا د خاورینا. هغه آدم علیہ السلام هغه ډایرک د خاورینه پیدا او د خاورینه جوړ کړی شوی. بیا د نسل چې چلیږي طریقې کار جدا دی، لیکن پیدایش چې بیا هم ګورې نو د خاورینه څومره څیزونه دي پیدا کړل الله د خاورینه. د وده په هغې باندې کېږي، د تربیت په هغې سره کېږي. ومن آیاته ان خلقکم من تراب، دا الله د نخونه دا خبره ده، پیدایش تاسو د خاورینا پیدا کړی تاسو د خاورینا. ثم اذا انتم بشر، بیا تاسو انسانان جوړی، بشری جوړی. تنتشرون، نو دغه خورېږي ته په دغه ځمکه کې، خورېږي په خاوره کې. تنتشرون، تاسو نسل هغه روان کړلی د دغې نه. ومن آیاتی د الله د نخونه ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. د الله د نخونه یو دا چې پیدا کړي ستاسو د پاره من انفسکم ستاسو د جنسونو نه ازواجن جوړې، ازواجن جوړې دي، بیبیانی دي. لتسکنو الیها د پاره چې تاسو آرام حاصل او یغیتا. وجعل بینکم مودة ورحمه، الله ګرځول استاسو منځ کې مینا محبت او رحمت. نرمی دا، مودت ته، خپلولی دا،
مینا محبت تے رحمت تے نرمی دے یو بل سرا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا پدې کې خامخا نخی دا قوم د پاره چې د فکر نه کار علی الله وی استاس د پاره می جوړه ګرځول نه یو ترتا انسانانو کې سړی دی نو بل ترتا زنان دی ناری ندی نو زنان دی دو قسم دی نو دغه یو بل د پاره د آرام ګرځول لتسكنوا الیها بل ذکر وی دغه زنان دی سړی دی انتم لباس لهن تاسو پرده داغي د پاره هغه پرده تاسو د پاره تاسو آرام یی داغي د پاره هغه آرام دي تاسو د پاره ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا جوړی دی جوړ خلق وی جوړ په جوړ وراغي وی نو دا جوړه دا لتسكنوا الیها چې آرام وسیلوي تاسو اغیتا جوړه دا کله چې بهر نراشي ستړی ستومان راشي کور تراشي نسړی په آرام شي آرام حاصلېږي هغې ته خبرې ډېرې راځي که ډېرې خبرې خلک کوي ښځه ده د ګسې پختۍ نه پیدا ده ښځه ده کږه ده ښځه ده یو ډېر شی خبرې پکې سړی راوباسي لیکن دقه سره د دې ټول هر سنا چې ښځه کور کې نه وي کور شړ پودي پای کې لونه و پکی خویان دی و پکی رونه و پکی بچی و پکی نور یي لیکن چې ښځه نه وي نو چې ته ورننوځې کور ته دا کور به ستا دپاره شړي د آرام ځای به پکې نه وي لتسکنوا الیها نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل گزاره کوي هغه بس تاسو سره گزاره کوي نو تاسو به د هغې سره گزاره کوئ او بله خبره ده کله چې دا په یو کور کې اوسېږي یو کور دی نو خلک وایي په یو کور کې بیا لوښي ټنګېږي یي به پکې کله به یو شان حالي نو کله به بل شان حالي کله به د یو طرف نه غوسه کله به د بل طرف نه وي لیکن چې دغه وخت تیر شي چې بیا چې ګوري نو بیا هغه نرمی دا مودت ته رحمت ته خپلولی دا مینا محبت ته لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده الله ګرځول استاسو په منځ کې مینا محبت الله ګرځول استاسو په منځ کې رحم یو بل باندې مهرباني خزوا لګیاوا زما خمن دیسی دی غیبتونه وکړو جو غبل خزی وی جو الله دی مړ کی چې ته خلاص شي چې داسې وې هغه راستر شو په الله دې ستاغه مړ کی زما وتولې دا کې زما خاوند دې نو په سر څه کوي هم وې بنستا سکار دې تو د خیره کې ناغت واړه خزی په جنگ شو ولی ٹھیک دا هر سبي لیکن بد بیا نه برداشت کی خزدا د خاون بد هغه نه برداشت کی په خپل وਹੀ به ټکای به هر سبق کوي لیکن کنزل بکی بدر دی بوي لیکن کبل سو کی وای نه بیا نه برداشت کی نو الله وی وجعل بینکم موده و رحمه الله غزول استاس و منس کی مینا محبت او خپل ولی دا رحم دے نرم دلی دا ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون یقینا پدې خامخا آیاتونه دی پدې کې خامخا نخی دا قوم د پارج د فکر نکارلی الله وی دا تو ګوره سوچ او فکر وکړو یو نن یو شانی ثواب بل شانی او یو خبر راځي زنانو په باره کې راځي اول کې مینا محبتي سورزي بیا روکټي وړانه راشي
نو مینه محبت به یې په دې کې بنس کې بچی براشي بچی بلوشي زامن بلوشي نو زامن الله دا خز بزان د خاون نه خپکی وی الله دې دا ځوانان لري ځوانان لچې ودونه وکي ځوانان لاړ شي په بل طرف باندې ځوانان وی یا خدا خزو شو الکان زوی دې څنګه دي زامن دې څنګه دي وی هغه زما کلمن یا خدا خاون شي دا خدا ولو خزو دي نو حالات بیا چې وران شي د هغه طرف نه نو بیا وی الله دې دا بوډا لري بیا بوډا ته واپس شي چل کې دا خپل ولی دا رحم دے نرم دلی دا مودت و رحمه ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون یقین بدی کی خامخا نخیا قوم د پاره فکر نه کارلی او خیال سره خلی نه بس یو خبر او خلاص شو ولی شاپور شیخ رحم الله وقت کله کله په بیان کې وی یو دورونه دي یو قمقل یو خيار دي د دوړو جنگ وشو نو وسبا او خيار بلګي قمقل برزا کوي قمقل بلګي او خيار برزا کوي یا خلق به او خيار بلګي قمقل برزا کوي قمقل کوي نه کرا نو دا خيار بلګي دا قمقل برزا کوي قمقل لاس په راکاږي خپل نو بیا به رضا کی او ښه وس یو خبره ده یو طرف ته خزه کور کې یو طرف ته سړی ده نو دا خزه او خيار پکې څوک دی خزه او خيار دی سړی او خيار دی چې خدای نه شوی خزه او خيار سړی قمقل دا نشي او شرعي خبرم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ناقصات العقل والدين د عقل په لحاظ سره هم ناقصه ده د دین په لحاظ سره هم ناقصه ده کمه پکې ده بعضی وخت جو خزي زب شي قمقلم زب ما کې سر نقص ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے تپوس کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ناقصات العقل والدين وې دا دین په لحاظ سره ناقص ای ولی وې دا یو سړی گواہی بل طرف ته د دوه خصوص گواہی برابر دي که څنګه ویاو دا سیدا وجدا سیدا نو دا خو ناقصات العقل شو کنه دا عقل په لحاظ سره ناقص شو وی دین په لحاظ سره تاسو په میاش کې څومره منځونه پرې دی کله روزه راشي په روزه کې بعضی وخت کې داسې شي روزي نه نسي بیا قضا نسی هو په هغه وخت کې روزه چې کوم میاشت تر میاشت کې ستاسو نه پاتې کیږي او دغه سي منځونه دي منځونه تاسو پرې دی منځونه تاسو نه پاتې کیږي میاشت کې ودا سیدا ودا د دین کمواله دی کنه سړی ټول منځونه کوي میاشت کې ټول منځونه کوي او خزه هغه په میاشت کې بعضی منځونه پکې بعضی ورځو کې نه کوي دا پکې د دین کمواله دی یو کې دا کموالی هر څه وپکی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم گزاره مو سره کوي ښا نو هغه بداوی چې تاسو خزا هغه قمقله دا او ته خيار سړی او خيار دي نو جګړه وشوه د خزي د خاون وس بدا سړی لګي خزه برزا کوي که خزه بلګي سړی برزا کوي او خيار بلګي قمقل برزا کوي قمقل بلګي او خيار برزا کوي خبره بدل شو وی بده ما انسان بدمخ کار کوي چې خزه دا فکور کې پلار زوی لګي پلار ته مهنت کوي رور ته مهنت کوي رور رضا کوي داغه نه معافي غواړي س پدې باندې دې وډ کې کیږي نه پدې باندې دې کمزورې کیږي نه او بل خبره دا خزه نو چل بکې دا خزه سړی بلګي خزه برزا کوي ولې سړی خو خيار دی خزه قمقله ده دا غي بهر څه خبره ته عقل نه رسی ته به رضا کوي بل سړی چې کله کوړ ته زی
شریع حکم دا دې سلام کوي. اوس موږ خزو ته سلامونه کوو، خزو ته سلامونه کوو. اگه سلام کی سدی سلام کې داری السلام علیکم، تاسو دې الله روغ ساتي. چې کله نا جوړ شي نو په ډاکټر خو ته ګرځي، بیا په ډاکټر یې ګرځي، بیا کله دغه شی نه الله ته بیا لګیا سوال کوي یاله دا خزه دا نا جوړ شي د جوړه کا نه لګي دا هغه ځکه غواړي دې چې ول نشي ویلې. خبره ده زموږ د پښتنو دا بعضې د شرم او د خبرې دي دې باندې موږ شرمېږو. دا قصیدی سوال ومن آیاته دا الله د نخونه خلق السماوات والارض، پیدائش د اسمان نو د ځمکې د اختلاف السنتکم او بدلون د استاسو د جبو والوانکم او استاسو د رنگونو. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقینا په دې کې خامخا نخې د پاره د عالم، د عالم د پاره په دې کې نخې دي. پیدائش د اسمان نو د ځمکې څومره چې ګورې، اسمان ته ګورې، ځمکې ته ګورې، دې پیدائش ته ګورې، دې باندې سوچ او فکر کې تا ته دا پته ولګي چې دا د الله رب العزت مخلوق دی، الله د دې خالق دی. اسمان کې څومره ستوري دي پکې یو، نور سپوږمۍ دي پکې یو، نور سيزونه پکې دي هغه ما ته نینو اخوا ته پکې نور سيزونه هم دي چتا او دلته دې خوا ته پکې وریځ دي یو، دا وریځونه باران را وریږي، کله واوري دی او کله غلې دی او کله سړي. دا خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم او بدلون تاسو د جبه بدلون دی. نو جبه ډیر شی جبه دي نور جبه تی واغله، اردو د پښتو د عربي د انګلیش ته یو سره بل سي دغه جبه دي. دام د الله د قدرت نه خدا. بل درته اختلاف السنتکم جبه ټول د وخی دي، لیکن چې زه आवाज کوم هغه یو شان دی، ته چې आवाज کې نو بل شان دی، نو بل چې आवाज کې نو بل شان دی. आवाज چې سټو کې دلته یو تن आवाज کوي یو دا پلان کې دی، بل چې आवाज کوي دا پلان کې دی، بل چې आवाज کوي دا پلان کې دی. هر आवाज کې بدلون دی. نو اختلاف السنتکم ستاسو د جبو اختلاف، ستاسو د आवाजونو اختلاف، ستاسو د خبرو اختلاف، والوانکم ستاسو رنگونو اختلاف. رنگ ته چې ګورې نو ټول جدا جدا دي. پډېره مشکل سره پکې چرتا بازي خلک وایي دا پلان کې بشانتی دي، نو پلان کې بشای په لګزه کې پکې کله په پوزه کې، کله په خوله کې، کله په سترګو کې، کله په سکی، کله سکی بازي دغه په راشي. بس خلک ډېر کم داسي چې هغه اول کې سړی په خطا کی، کله چې واړی خطا کی، کله کله عام طور باندې داسي دو تنه یو ځای پیدا شي نو داغي کې پاغي کې مور پلار پیجنی او دا یو نور خلک نه پیجنی، هغه دا یو شی دی. نو هغه ماته ته ویلي وختي زک څه خبرې ما ابل ته بدی ویلي، نو کله کله مور پلار پکې هم خطا کیږي. کما ته ویناس اگر تاسو شیطانی کړو ما کله کړلا هغه بل کړلا، نو کله کله پکې دا سي راشي، لیکن دا ډېر کمی. او چې کله بیا لګ لوشي بیا پته ولګي، بیا جدا جدا شي، بیا نور خلک مو پیژني دا پلان کې دا پلان کې. اختلاف السنتکم والوانکم تاسو رنگونه اختلاف، رنگونه چې ګورې نو بدل نو شکلونه چې ګورې نو بدل نو فی ذلک الآیات، یقین په دې کې خامخا نخې دا پار د عالم. ومن آیات منامکم باللیل، دغه دی لیکن مخکې نن ترجمه د شي دا به وکړو ختم شو مخې ته به وکړو کني پاتې به. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، الله ول پیدائش کی به دوباره هم کوي. ثم الیه ترجعون، بیا الله طرف تور ګرځول کېږي. ويوم تقوم الساعه، فاورز باندې قیامت بقائم شي. ابلیس المجرمون، مجرمان بنا امید شي. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء،
او نبی د دې د پاره د دې د شرکاو نه څوک سفارشیان وکانو بشرکائهم کافرون او یبدی په خپل شرکاو باندې انکار کوونکی ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون فاغرز باندې چې قیامت به قائم شي په دغه ورځ باندې دا خلق بدل ډلی شي فاما الذين آمنوا ناکسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل صالح کړل فهم فی روضه یحبرون ندیبا په جنتونو کې خوشحالي ورکول کی دی لبا په جنتونو کې خوشحالي ورکول کی واما الذين كفروا کسان چې کفر کړل او کذبوا بیااتنا او تکذیب کړل زموږ د آیاتونو ولقاء الاخرته او ملاقات د آخرت فاولئک فی العذاب محضرون دا کسان په عذاب کې وي د حاضر کړي شونه فسبحان الله حين تمسون نو تسبیح د الله د پاره تسبیح بیان وي د الله د پاره حين تمسون کله چې تاسو ما خام کوي او حين تصبحون او کله چې تاسو سبا کوي وله الحمد في السماوات والارض او د الله د پاره حمد ندی پاسمان نو کې او پزماګه کې واشیان په وخت د مازیګری کې وحين تظهرون او هغه وخت کې چې کله تاسو ماسپخین کوي غرمه کوي غرمه ماسپخین یخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الله راوباسي ژوند د مرنا او راوباسي مرد ژوندینا ويحيي الارض بعد موتها او ژوند کوي الله زمکه لرا رست دو بچیدو د دینا وکذالک تخرجون دارنګ تاسو هم راوستل کیږي ومن آیاته د الله د نخنا ان خلقکم من تراب دادا چې پیدا کړی تاسو د خاورینا ومن آیاته د الله د نخنا پیدائش تاسو د خاورینا ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا تاسو په دغه وخت کې بشر شوي انسانان شوي تنتشرون چې خوريږي په دغه طریقې باندې ومن آیاته د الله د نخنا ان خلق لكم من انفسکم پیدائش تاسو د نفسونو پیدائش تاسو د پارا تاسو د نفسونو ازواجن جوړې الله پیدا کړل تاسو د پارا تاسو د نفسونو جوړې لتسكنوا الیها دې د پاره چې آرام حاصلوي تاسو اغي تا وجعل بینکم مودته و رحمه او ګرځول الله تاسو په منځ کې مینا محبت او رحمت ولولي مینا محبت رحم دلی ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون یقینا پدې کې خامخا نقید قوم د پاره چې د فکر نه کار اخلي ومن آیاته د الله د نخنا خلق السماوات والارض پیدائش د اسمان نو د زمکې دی ول واختلاف السنتکم والوانکم او بدلون تاسو د جبو او تاسو د رنگونو ان فی ذلک لآیات للعالمین یقینا پدې کې خامخا نقید د پاره د عالم دغه ځبانه په سکول الله عزت کې قرآن او سنت باندې عمل کول